سره جناب سکندر حیات خان شیرپاو سره او د دې نه مخکې چې کوم دی د دې سوچ فکر د حیات خان محمد خان شهید کړی شوی چې کوم دی دا د هغې مشن و. دلته کې دا پارټي دا هر یو څیز دلته بل داسې یو پارټي نشته چې د دې پښتنو قدر وکړي، د دې پښتنو خیال وساتي. دا یوه پارټي ده چې زمونږ د جناب آفتاب احمد خان شیرپاو قربانۍ د دې هلې ځلې دا د چا نه پټې نه دي او موږ د هغې ورکړي او موږ یو ادنا کساني. زه به یم چې انشاءالله دا پښتانه دا زما غریب اولس دا د زیم او د دې هوارو که خیر د دې پښتنو سوچ فکر دا زما زړه کې دی که خیري داسې به یوه خبره نه چې تاسو به ما نه حجرې ته لاړ شي چې کومه زما لیولي او حل کولي حجرې ته به م ځو هر څه به کوو. خو لاول زه دا وایم چې کمې وړې مسلې دي که خیري دا به ستاسو حل کېږي ټولې که خیري که هغه د ټرانسفرمر ده زه وایم دلته کې نوکري ده زمونږ چې وګورې جناب آفتاب احمد خان شیرپاو ته بابای روزګار وایي. تاسو په ایمان ووایئ چې د هغه عمره نوکرۍ د شیرپاو ته چا راوړي دي د وطن د صوبې ته چا راوړي دي هېڅ چا نه دي راوړي. په دې کې تیر شو څومره حکومتونه که د ان پي تیر شو نو تا او ما له څه وکړه په موږ به هغه سړی خفه کېږي چې کوم د دې کلي د دې علاقې زموږ د دې نږدې ځای مشري کوي. موږ ته بل چا څه روزګار ځینې څه څیز را نه وړو. رونو برسي ده په 15 تاریخ باندې زه وایم چې زما دا د زیم او د دې هوارو خاص کر دا پښتانه به په دومره تعداد کې راځي څومره چې تاسو وایئ نو زه تاسو سره دا لوز کوم چې انشاءالله تاسو به تماشا وکړئ چې زه به د دې خپلو هوارو نه څومره خلک راوچتوم دې برسۍ له دا به که خیري تاریخ ګوئ. ځکه چې دا ما صرف دې ته په ټلیفون ویل چې دې به راځي میلمانه او تاسو ته به تنظیم جوړئ نو دا صرف په دومره تعداد کې راغلو خو زه به تاسو سره دا وعده هله پوره کوم چې کله دا رور هلته کله راځي او که خیري دا یوت چې کوم تاسو وینئ که تاسو ما سره دا سپینري مشران وینئ دا به که خیري په یو داسې تعداد کې چې دا به تاریخ ګوئ. رونو دا برسي چې کوم دا کامیابول هر یو څیز دا په جذبه کېږي. هغه جذبه د دې ټولو خلکو زړه کې شته ځکه د هغې دپاره تیاریان هم کوي او هر سیسټم